اولادو نه چې ملغلره جوړی د ګنده مجلس نه ساته. په بچو دا مینه مه کوئ. ډېر الک پلاران په بچو مینه کوي، که هغه خپل یار دوست سره ګرځي او ګنده دوستي، نو دی وایي دا زوی به مې خفه شي. که دې زوی ته وایم چې دی ګنده دوست سره مه ګرځه، دی به خفه شي، دی خفه نه شي، خفه دې شي. خو بچو خیال وساتئ، ماحول د بچو ټیک کې، د بچو د مخکې نه کنټرول کې راولئ. په خپله چې مانځله ځې بچې ځان سره بوځه، سار وختي مانځله ځې بچې ځان سره بوځه، ماسخوتن مانځله ځې بچې ځان سره بوځه. بچې د لاس نه مو باسئ. قسم دی که په ماشوموالي کې هم دا بچي د لاس نه ووتل، ستاسو د کنټرول او د قابونه بار شو، په خدای چې سخوندر به ترې جوړي، سبا په مور هم رالګي او په تا هم رالګي. او نن سبا خو ډېره لویه فتنه ده. ګورئ نن سبا زمونږ دا وطن خو ښه دی. زه کله کله وایم زمونږ د دې کلو دا ښځې جینکې او زمونږ د کلو دا هلکان به په پټو سترګو خدای جنت ته بوځي، چې دوی د خپل نفسونه قابو کړي دي، او دا زنانه خو به په پټو سترګو جنت ته ځي که خیر انشاءالله. تاسو ورشئ پنجاب ته او لاهور ته او اسلام آباد ته او کراچۍ ته وګورئ، په خدای مې د قسمي د خلکو لونه بار شپې کوي. مور پلار ته پته یې ورته نشي ویلی چې بچې دا د کور نه بار ولې شپه کوي. جینکې ټولې د کور نه بار شپې کوي. هلکان نوجوانان ټول د کور نه باري او په ګندګیرو پسې ګرځي. داسې یو حال شروع دی نن سبا. ټول هلکان د پلارانو د قابونه وتې دي. بس پلار یې وایي پرېږده هلک دی خفه نه شي، پرېږده هلک ته چې سیل سپاټ وکړي، او جینۍ پرېږده خفه نه شي، پرېږده چې خپل سیل سپاټ کوي. په خدای مې د قسم هلکان او جینکۍ نن سبا په هوټلو کې او په پارکونو کې یو بل سره شپې کوي، او په دې یونیورسټو په دې کالجونو کې د هلکانو د جینکو هغه دوستانې جوړې دي چې دی درته په خولې د شبې. مونږ خو خبرېږو، مونږ ته خو هر څوک ال وایي، مونږ نه خو د مسئلې تپوس خلک کوي، الله ته وایي د هر څه نه خبرېږو. راته پته ده په خدای مې د قسم ډېر بد حال دی. قسم مې راته په جومات کې وخوړ. خپل بچي قابو کې، خپل زامن قابو کې، خپلې لوڼه قابو کې. د ماشوموالي نه خپل بچې ځان سره بوځه، مه پرېږده. ګورې بیا به درته لوی مشکلات به راته جوړي، او قبر کې به سزا تا ته میلاویږي، عذاب به تا ته میلاویږي. پاتې کېږي خو نه. رسول الله مبارک فرمایي، حضور پاک دروغ خو نه وایي، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. څنګه چې شپونکي له دې ګډه چیلی ورکړه چې دا سره وه، او د هغه نه یو ګډه چې ته روکه شوه، نو ته ترې تپوس کوي تا ولې زما د ګډې خیال نه دی ساتلی، دا ولې روکه شوه، دا شرمه خپلې وخوړه. دقه رنګې به د قیامت پر ورځ خدای تا نه تپوس کوي چې دا بچې خو د 10 12 15 پورې ستا په لاس کې و که نه، تا ولې دې منځله نه بوته، دین دې ورته ولې نه ښود، مولا نه دې ولې لر کړی و. تا ته خو په هر جومات کې مولا ناست و، تا ته خو په هر جومات کې مدرسه وه. هغه شیخ هم ختم شو چې پخوا به چېرته مدرسې لرې لرې به وې، اوس خو په هر جومات کې تا ته مدرسه ده، په هر کور کې تا ته د جینکو مدرسه ده، او په هر کلي کې تا ته یوه مدرسه نه 5 شپږ مدرسې دي. نو ولې دا بچې دې مدرسې ته نه راوسته، دې د ما د قرآن نه ولې لرې کوو. دې خو ستا قابو که ته ډېر هم ووایې چې الله ما وس پې نه کېده، الله به دروغ مه وایه چې د 4 5 کالو ستا ښه په وس کې، چې د 7 د 8 کالو ستا ښه په وس کې. ما خو تا ته ویلي و د پیغمبر په ژبه چې علموا اولادکم الصلاة وهم ابناء 7، چې بچې د 7 کالو یې مونځ ورته ښایه. ما نو ویل وضربوهم عليها وهم ابناء 10، او چې 10 ته ورسېږي او بیا مونځ نه کوي نو بیا ته غزاره مه باسه. ما خو ته چلم ښولې، الله به وایي ما خو ته طریقه ښولې وه چې د 7 کالو شي مونځ ورته وښایه، چې مونځ ورته ښایه، قیده به خامخا ښایه. چې د 10 کالو شي بیا والم شي، 10 کالو بچې تا ته رابرغېدی شو، تا ولې مونځ سره نه بلده.